بنو قریظه نه مبارک خوب ګوري دا بیا شپږم هجری وه شپږم هجری دا مخکې پنځمه شوله دا بیا شپږم هجری شوه مبارک خوب ګوري چې زه د خپلو صحابه کرامو سره یم او د بیت الله شریف نه چې کوم د چار چاپېره طواف کوم او د بیت الله شریف هغه چابیانې زما سره دي ځکه پنځه کاله تېر شول چې نبی علیه صلات وسلام او صحابه کرامو د بیت الله شریف زیارت نه وکړي مبارک چې دا خوب وکړو خپل صحابه ته فرمایي ما داسې خوب کتلی دی صحابه کرامو کې هم د خوشحالۍ هغه لهر چې کومه دی واولته چې اوس په مونږ د بیت الله شریف د زیارت لپاره ځو ځکه د مهاجرینو خو د بیت الله او د مکه خپل ښار و دا خو د دیو چې کوم دی ابایي کلی و ابایي کلی د پنځه کاله بعد سړی ځینو دا خو به هم ډېره غټه خوشحالي او بیا د بیت الله شریف د زیارت لپاره چې د زیارت نه دیو پنځه کاله منع شوي ډېر خوشحاله شو بس نبی علیه صلات وسلام اعلان وکړو چې څومره کسان زموږ سره برابرېږي په دې قافله کې بس خپل هغه تیاری دی وکړي د سفر او روان شو دا په یکم ذوالحجه باندې ذوالقعده باندې روان شو د دې حج نه مخکینی کوم میاشت شي غټ واړه اختر پسې بیا اول رمضاني بیا شوالي واړه اختر میاشت شوال وای پاروي بیا ورپسې ذوالقعده ده بیا پسې ذوالحجه ده نو د ذوالقعدې په یکم تاریخ باندې دیو دغه ځای نه وتل یو روایت کې راځي دا 200 کسانو بل روایت کې راځي دا 1400 کسانو دا 1400 کسانو تعداد دا راجح معلومیږي اکثر مورخین نقل کوي او د قرباني ساوري د ځان سره روان کړل او یا د قرباني ساوري دیو چې مقام ته ورسېدل ذوالحلیفه ورته وایي د مدینه منورې سره نږدې حجیان چې کله د مدینه منورې نه مکه مکرمه ته ځي هغه ځای ته میقات وایي د هغه ځای نه دیو احرام تړي ذوالحلیفه ورته وایي دغه مقام نه دیو خپل احرامونه وتړل 1400 صحابه کرام د نبی له صلوات و سلام سره روان شو کله چې عثمان مقام ته ورسېدل الته یو کس ورسره میلاو شو مکه مکرمه نه روان مبارک ته تپوس کوي وای دا قریشیان او د مکې د خلک زموږ په خلاف سره یې لري هغه ته وای مکې مکرمه خلکو دا کلک اراده کړې ده چې تاسو مکې مکرمه ته نفریدي په هر حال باندې په هر صورت باندې خو تاسو مکې مکرمه ته نفریدي نبی له صلوات و سلام مبارک چې دا خبره وره دا کوم عاملار چې وا د مکې مکرمه په طرف باندې دای پری خودله او د دې غرونو په طرف باندې نبی صلی الله علیه وسلم قافله روانه کړله مبارک چې کوم د حدیبی مقام ته ورسېدو حدیبیه دا د مکی مکرمه نه په 11 کیلومتر کې لري پرته ده کله چې حدیبی مقام ته مبارک ورسېد دغه ځای پړاو واچو ورقه بن بدیل یا بدیل بن ورقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملو شو مبارک ورته وای د قریشیانو د مکه مکرمه څه حال دی او ته وای سیب لکه په یو حال دی مخې ته پریدي نه او د دې وجه نه پریدي دی یریده چې دا صحابه راشي او دا خپل طاقت خو تخکارا کړو د باندې طاقت خو تخکارا نو په دې یره باندې نه پرې خو در کچته ته په باندې حمله وکي مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وی د سیدا وزتا ته وې مودیل بن ورقا چې موږ غي راغلیو احرامونه مواچولې دي توري دا را سره دي خو توري په خپل نیام کې دن نه دي رئیستلې مون دي او دا د عربو تور طریقه وا چې دی وجهاد سفر ته تلنو په سفر کې بزن سره تور اوړه دا دی عادتو موږ د خپل عادت په مطابق توري لزان سره راوړي خو تور نیام کې دن نه ده جنگ اراده نه لرو دا د قرباني سوري را سره دي کوم چرته د جنگ اراده لرله نو موږ بزان سره دا سوري نه راوستلې موږ بیا احرامونه نه چولې او کدیو زموږ نه دا په یره کې چې دوکره سو کې سلمان په تاریخ کې دوکنيشتي دوکم دغه کافران کوي راغلل قریشانو ته ویل جنگ په اراده نه دی راغلي عمره لپاره راغلي د بس په پسکیږي بیا
قریشیانو ونه منله نه تا صحیح خبره نه راوړې بل یو کس یې پسې ولېږه هغه چې لاړ هغه هم حق جواب ورته نبی علیه السلام وویل چې مونږ جنګ له نه یو راغلي مونږ د عمرې د سفر په اراده راغلي د زیارت د بیت الله شریف دپاره واپس ځو خپل احوال ورته ټول بیان کړ چې لاړ قریشیان ته وویل د جنګ دپاره نه دي راغلي دی ورته قار شو وی ته خو عربي سړی ته په خبره څه پوهېږي ته په خبره باندې څه پوهېږي هغه هم غوسه کړ ده ورته هم بیا ښه ډېرې خبرې وکړې د قریشیانو ته جواب یې ورته ښه کلک ورکړ بل یو کس چې عروه ابن مسعود الثقفي نومیږي دی پسې ولېږه چې ته لاړ شه د دې قریشیانو حالات واخله چې دوی د دې مسلمانانو حالات واله چې دوی څه دپاره راغلي چې دی راغی نبی علیه السلام نه تپوس کوي د الله رسوله تاسو څه دپاره راغلي مبارک ته وفرمیل موږ صرف د عمرې دپاره راغلي یو ټول احوال یې هم درته بیان کړ چې په کوم حالت راغلي یو ویلې ټیک ته نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې اودس کوي بس دته مه ګورئ بس دا ځان له خپل دغه کوي تقریر هغه اندازه سړي ته خرابېږي بیا هغه ترتیب رانه ګډوډېږي ذهني ترتیب زما هغه ذهن هم ورسره بل طرف ته ځي بس ما ته متوجه شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې اودس کوي صحابه کرامو ته ولاړ دي داسې دی اوبو ته خلکو صحابو ته لاس نیولې دي اوبو ته د اوبو په ځان باندې غلاسونه راکاږي چې چاته غلوندواله ورونه رسیږي هسې هغه خپل ملګري په غلاس باندې لاس راکاږي په ځان پسې راکاږي د برکت دپاره د برکت عقیده ده څوارلس سوه صحابه کرامو نه نن چې د برکت عقیدې کار دی ښکاره که د چا یو شیخ د خپل یو مشر د یو بزرګ ولي په مخ ته لاس باندې لاس راښکودل په ځان پسې راښکو شرک ته وکړو که دا عمل شرک چې د څوارلس سوه صحابه کرامو طبیعت څه نسبت کوي څوارلس سوه صحابه مبارک چې ولاړې توکي صحابو ته لاس نیولي دغه لاړې د صحابو په لاسونو کې لګي بې په ځان پسې راکاږي په نیت د برکت باندې چې برکت پې حاصل کي مبارک د سر نه چې ویښتان لیږي صحابو ته لاندې لاس نیولي هغه ویښتان د ځان سره ږدي په دې بیا ډېر تفصیل له انشاءالله چېرته به درته وکړم چې خالد ابن ولید رضی الله عنه دا دومره واقعات چې تاسو اورېدلي دي د بهادرۍ دا بهادري او دا فتحه چې دته خدای پاک نصیب کړې ده وته ابن هشام کې علامه واقدي نقل کړی دی ابن کثیر کې علامه ابن کثیر البدایه و نهایه کې نقل کړی دا د ټوپۍ کې د نبی له صلوات و سلام یو وختي نقل ځان سره بن کړو او ټوپۍ به په سر کوله د دقه ټوپۍ په برکت د دې وخت په برکت به الله تعالی دا فتح نصیب کوله اوبه پورا واقعات ان شاء الله په تفصیل به بیان دا عروه ابن مسعود الثقفي چې وکتل چې دا صحابه کرام خو د نبی له سلام ډیر زیات قدر قیمت کوي ډیر محبت ور سره کوي ډیر ادب کوي د قریشانو ته خبره وړه چې قریشانو جنگ د فار نه دی راغلي بالکل د بیت الله د زیارت ته پار راغلي خو زه قسم خورم د ډېر مشر ما کسرا لیدلې ما حبشه تتل حبشي بادشاہ مې لیدلې قیصر روم مې لیدلې داغه د لاندې خلک مې لیدلې قسم خورم د الله په ذات کدسې قدر قیمت چا د خپل مشر کړی لکه څنګه چې دا صحابه د نبی رسول الله کوي والله لذي کرم دکې دومره قدر قیمت کوي دومره هغه احترام لري ادب لري هغه خپل مشر ته او جنگ د پاره نه دی راغلی تاریخ لیکي 40 کسان یا 50 کسان د قریشانو دي د پاره ولېګل چې د مسلمانانو د څه د پاره راغلي دي او ټول یو جواب ورته ورکول کیږي چې موږ جنگ د پاره نه راغلي دا یې ریدل د خپل یری د پاره چې کوم دی دا کول چې اسنه کدیو کی مطلب دا دی د دې جنگ د پاره راغلي نو که یو ته یو شن